دا وخت موجود یم په مټه تاڼه کې کوم چې پولیسو کاروايي کړله دغه شانتې په مټه تاڼه کې باقاعده د دې په حواله باندې پریس کانفرنس وکړو. پریس کانفرنس ته چې دی نو ډي ایس پي مټه سرکل پیر سر بادشاه چې دی هغه هم خبرې کړې، د علاقې مشرانو خبرې کړې. دا خبرې دي د سوالونو زموږ زه د میډیا او پولیس افیسر چې کوم یو دي د مټه ډي ایس پي صاحب ایس ایچ او مټه او چوکي اشاړي انچارج تاڼهدار صاحب چې کوم یو دی د هغو ډوله شکریه ادا کوم د ټول مټې د عوام د طرف نه چې دوی دا کومې غلاګانې چې په درشخیله کې شوې وې هغې کې دوی خواري وکړله، خپل افیشنسي ښکاره کړله او غلو ته رسایي وشوه او هغه یې ونیول، هغې ګرفتار کړل کوم چې اوس د ډي ایس پي صاحب د لې خواته ولاړ دي او ریکوري ته وکړله. نو زما امید دی چې د مخکې نه هم څوک نور کم کارونه کیږي نو د هغې موږ د عوام به دیو ته انفارمیشن ورکوو، ځکه چې د کلي دا خلک چې دي موږ ټول یو بل پیژنو. دا راته معلوم دي چې دا سړی غل دی، دا سړی هیروین خرڅوي، دا سړی چرس خرڅوي. نو زموږ د دې ټولو عوامو د مټې د عوامو بالخصوص زموږ د درشخیلې دا غله چې کوم یو دي یا نور چې کوم یو داسې غله دي د هغې په هکله باندې به پولیس ته موږ اطلاع ورکوو. دا زموږ فرض جوړیږي. پولیس افیسر چې دي دا زبرګان نه دي چې په دیو باندې وحي کیږي چې دغه غل او دا ساز دی. دا به ورته موږ وایو، دا موږ پیژنو چې دا غل او دا ساز دی، نو موږ به د دیو مرسته کوو او د دیو ډیره شکریه ادا کوو او د دیو نه دا هیله لرو چې په درشخیله کې کم خلک هیروین خرڅوي، کم چرس خرڅوي، کم آیس خرڅوي، د هغوی به ورته هم زموږ دا کمیټي خلک په ګوته کوو او هغې کې به دیو ګرفتاریانې کوي چې زموږ د معاشره ګوره واړه واړه هلکان د سکول ماشومان تعلیم یافته طبقه هغې په چرسو په مدکو په دې شونو باندې راړولي دي چې دا خلک دا معاشره د دې خلکو نه پاکه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم علم شیر دی، د برې درشخیلې ته تعلق ساتم. زموږ دي دا کمیټي تقریبا د 98 میله دا کمیټي په وخت کې د امان الله خان ډي ایس پي صاحب په وخت کې زموږ دا کمیټي جوړه شوې وه. په هغې کې زموږ دا کرنل صاحب زموږ چیرمین و مشر و. کله چې موږ د پولیسو سره هر وخت کې کله زموږ مخه راغله موږ سره ښه تعاون کړلی. په دې وخت کې موږ دي د ډي ایس پي مټه او د ایس ایچ او مټه او خاص کر د اشاړي چوکۍ چې کوم انچارج دی د دې نه مخکې زموږ ډېر ملګري راغلي، هغه هم خپله ښه ډیوټیانې کړي دي. په موږ دا تاڼهدار صاحب یو کې چې کومې کار روان وشوې او دلته دا کوم ګروپونه ښکاره کړو نو موږ د دوی ډېر زیات شکریه ادا کوو. نو موږ دې مشرانو ته د افسرانو ته دا اول سلام کوم او بیا صفت هم کوم چې دې په لنډ وخت کې او په داسې شارټ وخت کې ډېر ښکلی کار یې کړلی. نو کومې خبرې چې وکیل صاحب وکړې، علم شیر خان وکړې، د هغې به ته زه نورې دغه نه کوم، خو زه به دغه ووایم چې تاسو قریب الله صاحب د نورو له تعریفي سرټیفیکېټ او دغه ول ورکوي، انعام ول ورکوي. خو زه خبره دا کوم چې تا دا کسان چې ونیسه دا دغه چې بیا خلک ول ضمانت وکړي، نو د دې مخنیوی پکار